نور هر څه ختم قبر ته به ولاړې قبر ته ولاړ جاړو زړونه ودردول ډېر دردون دا دغه پوره کېدل ډېره ګرانه ده لکاو خلک په لکاو خلک راغلي دي جنازې لاولي زرګونو طالبان نه په لکونو طالبان د یتیمانان شو د هغې جنازه کېږي یو پاو وخت ټایم پاتې دی بې اختیاره چې کوم دی ما چغې والي څومره طلبا ناست وو هغوی هم په ژړا شو زموږ په شا چې کوم د ښکاري دا شیخ صاحب چې کوم دی هغه مزار تیارېږي هغه قبر تیارېږي اوس پورې به شیخ صاحب له چې کوم دی خلک راتله چهره به یې لیدله هغه چهره چې کوم دی نن پناه کېږي قبر ته چې کوم دی لاړ اوس په هغه طالبان هغه خلک چې د شیخ صاحب چهرې له به راتلل هغه چې کوم دی نن پناه شو شیخ صاحب دنیا نه لاړو او چې لاړو زړونه یې ودردول ډېر دردون دا دغه پوره کېدل ډېره ګرانه ده او د دې باره کې موږ حکومت نه دا خصوصي خواست کوو چې زموږ حکومت یې وخت کم دی علماو ته تحفظ ورکړي د علمانو حفاظت وکړي او دا خو د دین ستنې دي چې دا موږ نه روانې دي جینو دا دین خو د دوی په وجه دنیا کې خور دی شیخ صاحب لاړو شیخ صاحب لاړو چې ډېر سخت ارماني خلک پرېښودل او ډېر ذاتي او ظلم ورسره وشو یتیمانان شوې بلکل یتیمانان شو بیخي غر شو تباه و برباد شو د نصیحت سړی ختم شو د نصیحت څوک نشته مخکې به چې راتلې د هغه مخ په هم لیدو نن به چا نه راځي نن به چا راځو نو به صرف خاورو له راځو جي صرف د خاورو ډېري ته به ولاړي نور هر څه ختم قبر ته به ولاړې قبر ته ولاړ جاړو جی بس مونږ ډېر افسوس کوو انا لله و انا الیه راجعون ډېرو طالبانو ته عالمانو ته عوامو ته یو عظیمه صدمه نن ورسېدله د هغه په فراق باندې ډېر زیاته نارینه سکې زنانه او ماشومان هم خفه دي انتهایي ظلم وشو چا چې کړي دي چا منصوبه برابر کړې ده چا سکیم برابر کړی دی انتهایي ظلم وکړو او شاید چې الله جل شانه د دې ظلم بدل زر تر زره والی دي نن څومره خلک راغلي مولانا صاحب یاره زما په خیال خو په لکونو حساب سره راغلي دي لکاو خلک په لکاو خلک راغلي دي جنازې لاولي ځکه چې تورمزو د موټروی نه ته دې وځه پورې ټول روډونه بند دي او ګاډي صرف هلته ولاړ دي او خلک پیاده را روان دي موټروی پورې باندې موټروی پورې بند دي د موټروی نه روډونه بند دي ملګري ټول داسې پیاده رالل څه په لارو کې دي چې کم څومره دلته مقبرې ته راغلي تقریبا یو ملګري موږ ته ووایي چې د هغې نه نیم په نیمه نور لکه په لارو را روان دي نن چې کم غم دی چې دا غم د ټول خیبر پښتونخوا دپاره نه بلکې د ټول ملک او د ټول ایشیا دپاره یو ډېر لوی غم دی د شیخ صاحب غوندې هستي دنیا ته بیا راتلل ډېر ناممکنه خبره ده د حدیثو خزانه زمونږ د زړونو د ټولو د زړونو دړکن ویو او د شیخ صاحب دا سانحه چې کوم دی دا د ټولې دنیا دپاره ده او دا د ټول علم دپاره ده یو علم د دنیا نه تک ټول علم د دنیا نه تک دی په یو علم دپاره زمونږ او ستاسو د یو اواز اوچتول زمونږ او ستاسو یو خبره کول دا د ټولو دپاره دی جي دا په ټولو مسلمانانو باندې حق دی د ټولو فرض دی ټول دې دپاره خبرو کې دې دپاره اواز وکړي زمونږ د وخت حکومت وخت نه دا درخواست دی چې علماو ته دې هغه میلاو شي او علماو ته دې چې کوم دی حق میلاو شي دا څومره خلک دي د ټول دا څومره چې راغلي دي نن دې جنازې ته تاسو وګورئ دا کیمره مخې له تاسو ښکاري وه دا خلکه دا ټول خلک هم په دې غم او درد کې راغلي دي یعنې دې سره زمونږ یو جنازه داسې وي چې په هغې سره د جنازې والا مغفرت کېږي او بله جنازه داسې وي چې په هغه جنازې سره دا څومره خلک راغلي دي ټول مغفرت کېږي تاسو ګورئ چې د KBK د ګوټ نه خلک را روان دي د پنجاب نه را روان دي بلکې د ډېرو ښارونو نه خلک راورسېدل او را روان دي او نور به هم راځي انشاءالله بالکل یوه لویه سرمایه وه او یوه لویه ذخیره وه د علم بحر او نن صرف 400 وتمانځی نه صرف KPK نه بلکې پوره پاکستان یو عظیمه سرمایه نه محرومه شو او په زرګونو طالبان نه په لکونو طالبان د یتیمانان شو زه خو مولانا صاحب دا سوچ کوم چې هغه طالبان چې مدرسو کې ناست دي شیخ صاحب چې کوم نشستو هغه کېناستو هغه طالبان به څه کوي بالکل دا د لیدو منظرې په کار دی تاسو خوا کې جامع نعماني ته ورشئ حضرت شیخ رحمت الله علیه د شهادت خبر چې کله ولګېدو طالبان په مسند باندې ورپرېوته او کومې تکیاګانې چې شیخ صاحب ته پرتې وې هغه تکیاګانې طالبانو ښکلولې دا د زړه درد سره تعلق ساتي دا په ویلو کې ډېر اسان دي دو ټوک الفاظ کې خبره وشي لیکن دا د زړه درد دی طالبان په زار او قطار جاړي شیخ صاحب څونه جړاګانې کولې هغه جړاګانې به طالبان بالکل یقینا شیخ صاحب د دنیا دپاره د امت مسلمه دپاره د امت د رسول الله دپاره به چې څومره فریادونه جړاګانې کولې نن هغه مسندونه خالي شو طالبان په زار او قطار جاړي
او امت محمدیه دې په دې باندې د خدای نه ویریږي او دا خلک دې د خدای نه ویریږي په دې چې داسې لوی عظیم سرمایه دا زمونږ نه ضایع کیږي او د خپل لاسه ضایع کیږي. زه خو هم چې د قیامت انتظار دی. بالکل علامات قیامت کې دا خبره موجود ده چې علم به اوچت کړي شي. نو علم داسې نه اوچتېږي چې کتابونه او سبقونه او دا نه په خپل ځای علما به واغستی شي. یتیمانان منګ ایتمان پاتې کو یوازې منګ نه ټول عالم اسلام په ایتمان شو. حقانیه مدرسه کو ګوري دغه رنګ نعمانیه وګوري داسې نور ټول کم مدارس د زینت المحدثین ویل کېدو. زمنګ د سر تاجو زمنګ د ډیرو طلبه کرام ارمانونه چې منګ به آینده کې د شیخ صاحب نه خپل سند حاصلو. د شیخ صاحب ډیر عالی سند خو لیکن هغه ارمانونه زمنګ د طلبه کرامو پوره نشو. بعض طلبه کرام راغلي د لرو روزایو نه دلته مسافر پراته وو. هغه په دې انتظار کې چې شیخ صاحب براشي نن منګ ته به حدیث بیان کی. اوس په چا مخ ته ګورئ؟ د شیخ صاحب مینه خو په بل چا نه ماتیږي. طلبه کرام ناسو چې شیخ صاحب براشي منګ ته به درس وکي حدیث برته بیان کی. خبر نو چې شیخ صاحب تر عمره لاړې زمنګ د من نه او لاړې د دې پانی دنیا نه سترګې پټې کی. بیا شیخ صاحب چې کله د پرون د شپې نه دغه د حدیثو خاکه ذهن کې تیار کړی و چې زه به سبا زم خپل بچیانو ته به دغه درس ورکوم دغه حالات به ورته بیانوم. بیا چې کله ساري ګرادي د شیخ صاحب متعلق اورېدلم چې دا معمولی چې دغه به نپل کول چې کله به درس لراتلو. بیا چې کله درس راځي په خوله باندې به قال الله قال الرسول بخاري شریف مسلم شریف به ورسو او را روان به دغه خاکه په ذهن کې نیولې و چې بچیانو ته به نن داسې حدیث کوم داسې واعظ داسې نصیحت به کوم. لیکن هغه د هغه خاکې ډک ذهني هغه الله جل شانه دربار ته یوړلو. تاسو چې کله دارالعلوم ته لاړ شئ او هغلته کښېنئ هغه نشست چې کوم دی خالي شو جی ګرانه خبره نه ده؟ بالکل ګرانه خبره ده. اول چې موږ رالو اول د شیخ صاحب هغه مسند ته لاړو ټول طلبه کرام چغې واویلاوې دغه مسند ته راتاو شوي او جړلې چې د دې مسند قابل خو دغه یو شیخ صاحب هغه هم زموږ نه لاړې. نو الله جل شانه دې باقي زمونږ په حال باندې رحم وکړي. دا د قیامت علامات شروع دي کله چې وایي علم چتېږي داسې نه ده چې علم اوچت شي. الله جل شانه به اهل علم اوچت کړي. شیخ صاحب دنیا نه لاړ شو. یتیمانان شو. مدارس ټول یتیمانان شو خصوصا د سرحد مدارس او خصوصا حقانیه چې په 1500 طلبه به دلته ناستو د نن د په انتظار باندې دغه شان نعمانیه کې د 1000 پورې طلبه د په انتظار باندې ناستو. زه دا سوچ کوم چې د پیریډ وخت راشي مولانا صاحب پکې نه وي طالبان. نو دا خو د دغه طالبانو حوصلې ته بیا سلام دی چې هغه نشست هغوی ګوري او هغه نشست داسې خالی پروتي او په انتظار د شیخ صاحب باندې وي او هغوی باندې هغه وخت تېرېږي او هغه کتاب ته ګوري کوم کتاب چې به شیخ صاحب پړاوه. نو دا ډېر ګران وخت دی او ډېره ګرانه خبره ده. خو الله بیا صبر ورکړي. الله دې دغه طالبانو ته صبر ورکړي. آمین. شیخ صاحب شاګرد دي او جی شیخ صاحب جدایي بس دا هم د پر ډېره مشکله ده او شپې چې کله سم د شیخ صاحب یادي او خامخا ضرور به یادوم. هلته کې چې مونږ چېرته پاتې کېږي هلته به مونږ یادوو. او تاسو له کوم ځای؟ او زمونږ وزیرستان یو. ډېره ګرانه ده. مونږ خپل شاګردان یو. زه درس کوم د شاګرد یم. ما چې پیریډونه وویل پیریډ نه راکوز شوله د فیسبوک کې مې ولیدل شیخ صاحب شهید شوی دی. والله کاستی د هم برداشت خبره وه. بس دا شوه جنازه ته راورسېدلې بنونه. او چې د مدرسې دارالعلوم ته راځئ شیخ صاحب نه وي مشکله ده. د برداشت د دا تنخوا برداشت کول ټول شاګردان پر ژړا دي. اوس په الحال وخت تقریبا 3000 شاګردان دي. 1700 حقانیه والا دي او 1300 1500 دلته دي. ټول امت مسلمه خاص کر د شیخ صاحب شاګردانو ته دا پیغام ورکول غواړو چې شیخ صاحب زموږ استاد محترم او الله داوود شهادت قبول او مقبول کړي. داوود په شهادت مونږ ډیر افسوس کوو او د حکومتي وخت نه چې کوم د مطالبه کوو چې زر تزره د شیخ صاحب د قاتلانو چې کوم د پښتنه وشي او سنگینه سزا د هغوی ته ورکړل شي د امت لپاره د عبرت نشانه وګرځي. او نور زموږ الفاظ نشي زموږ خپل حضرت شیخ صاحب په باره کې وایي. والله تاسو ډېر خوشحاله کی ظلم زخمی دی ظلم درد کوي. او په 2013 کې اشتر شیخ صاحب څنګه احادیث مبارکه ویلي په تورنزو کې زموږ استاد محترم دی د هغوی په عزت د پښتمام شاګردانو دی الله خواره کی. شاګرد یې پاتې شوی اطلاع تاسو ته ملاو شوله مثلا دغه ټایم کې څه ما د په دغه ټایم کې فرید بھائی چې کوم د اطلاع ملاو کړه او په دغه ټایم کې ما په بخاري شریف کې دا حدیث ویلي چې څوک د الله په لاره کې
د روجي نیولو سره حاضریو کې الله په هغه باندې ډیر زیات چې هغه رقم د اجر او ثواب ورکوي. دا حدیث مې بیان کو او د دې حدیث نه پس چې کوم د ما ته فرید به اطلاع وکړه نو پس په دغه ځای باندې ما د حدیث ختم کو. بې اختیاره چې کوم د ما چغې والي څومره طلبا ناست وو هغوی هم په ژړا شو او بیا مې ملګرو ته مل ختم وکړي چې شیخ صاحب دا خبره درو شي چې شهادت نه شیخ صاحب شاګرد دي. جی 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 شیخ صاحب دنیا نه لاړ، دنیا نه لاړو شیخ صاحب یتیمانان شو. بالکل یتیمانان شو. یو خبره به وکړو چې دا خو د علماو اعزاز دی او دا د علماو افتخار دی شهادت، خو بل طرف که مونږ وګورو دا د قوم بدبختي ده، دا یو بدبخته قوم دی چې هغه د داسې هستو نه محرومه کیږي او د هغوی د شهادت په سلسله کې سهولتکار هم دا قوم دی. نو که مونږ وګورو اسلامي تاریخ ته وګورو، د قرآن کریم مطالعې ته وګورو، نو دا یو حقیقت دی چې لکه څنګه بني اسرائیلو د خپلو انبیاو سره کړي، نن پښتانه د خپلو علماو سره داسې کوي. دا دغه قوم بدبختي ده. لکه څنګه د بني اسرائیلو هغه بدبختي وه، همدارنګې دا دغه قوم بدبختي ده. د هغې جنازه کېږي، یو پاو وخت ټایم پاتې دی. علما کرام ډېر زیات راغلي دي، د مختلف وزایم د پاکستان چې کوم دی د ګوټ ګوټ نه خلک راغلي دي، پلکاو خلک راغلي دي، ډېر تعداد کې خلک ته زه وایم چې د بهر ملکونو نه هم راغلي، دومره خلک چې کوم دی په غټ تعداد سره دي. او د انس صاحب خلک په څومره راغلي نن؟ یره تعداد خو ډیر زیات دی او ډیر خلک تقریبا د چار چاپیره نه را روان دي، په هره لار باندې خلک را روان دي او داسې یو جمع غفیر دی چې الحمدلله دا د شیخ صاحب شخصیت او د شیخ صاحب چې کوم قدر د دې خلکو په زړونو کې د هغه نن ښکاره دی او دا جنازې د دې خبرې علامت دی چې د حقانیت علامت دا جنازې دي چې د دومره پلکاو خلک الحمدلله نن جنازې ته راغلي دي. نن پوره کې پکې نه بلکې پوره پاکستان څومره مدارس ته ټول یتیمانان شو، د غټ خیر نه محرومه پاتې شو. شهادت یا مرګ موږ د دې علماو نه اورېدو چې د عالم مرګ د عالم مرګ دا د ټول مسلمانانو یو غټه صدمه ده. الله یې موږ له صبر جوړ ټول عالم له صبر جوړ الله یې د دشمن نسو نابود زموږ علماو ته زموږ خاګاګانو ته زموږ مدارسو ته نقصان نشي، الله ته نقصان ورسي. موږ خپل حکومت هم دا درخواست کوو چې زموږ د علماو لپاره سکیورټي مقرر کړي، زموږ لپاره داسې علماو مدرسو لپاره داسې انتظامیات وکړي. که سوچ وکم کنه پلکاو خلک دی او خاص تر چې کوم دی د پاکستان د ګوټ ګوټ نه خلک راغلي دي، د بهر ملکونو هم داسې خبر شوم چې ډېر زیات خلک راغلي. پلکاو خلک چې کوم دی جنازې له شیخ صاحب راغلي دي، هغه هسته چې کوم د دنیا نه لاړه